بیا جواب غیلم ورکا څومره د افسوس خبره ده د اسلام په نوم آزاد شوي وطن کې د قادیانیت د حقوقو خبرې کېږي. په ایمان راته وایي د قادیاني حقوق شته؟ په یو وطن کې د اسلام دشمن نشي، د پاکستان دشمن نشي اوسېدی. وایي دا غدار وطن دی، اولی چې په کوم طرف یې اولی که عدالت کې او که باري او که په روډي او که په کور کې. څومره د افسوس خبره ده چې د حضور علیه السلام غدار پکې اوسېدی شي، د هغه د حقوقو پکې خبره کېدی شي. بیا وایي چې دی جبتې ته او دی جماعت ته به موږ مخې نه ورکوو چې کوم جماعت لګیا دی د قادیانیت خلاف اقدامات کوي. میں په دې شوق کې او په دې خیال کې ستا نیکونو باندې خاورې اورېدلې دي. د حضور علیه السلام د غلامانو مخې نیولې هغه انګریز سامراج چې هغه وی زما د شرق نه غرب پورې زما بادشاهي ده او زمانه چې کم دی زما په بادشاہي کې نور نه ډوبېږي. ورشه چرته لاړل پته نه لګي بدبودار جسمونه به چرته وي. والله العظیم د حضور علیه السلام د عاشقانو د مزاراتو نه نن هم خوشبویانې روانې دي. غازی المدین رحمت الله تعالی علیه نن هم د میانی په قبرستان کې ورشه د مزار دغسې ځلیږي. 37 نواله تر دې وخته پورې څومره کاله شو؟ 70 سال دا شو او ورپسې 23 نور شو. په دې دومره 93 سال شو. په 93 سال کې تر اوسه پورې یوه ورځ داسې نه ده راغلې چې د هغه مبارک مزار د تازه او سرو ګلابونو نه خالي شوي وي. منونو ګلونه چې دي باقاعده دوکانونه جوړ شوي دي. د سلګاو خلکو کاروبار د هغه دوکانونو سره چلیږي، وابسته دی. یوه ورځ داسې نه ده راغلې چې د تازه او سرو ګلابونو نه خالي شوي وي. ورسره لوی نوابان دي، ورسره لوی خلک دي. په ذات د خدای قسم که د قبر نه د دوړې اوچتولو دپاره څوک وي څه وجه خو شته که نه؟ وجه دا ده زما د جانان مبارک د در سره یې څه کړې وه؟ وفا کړې وه. نو ورشه هغه خلک چې هغې وې زمونږ په سلطنت کې نور نه ډوبېږي، د هغې پته هم نه لګي هډوکي چېرته غیب دي. خو زما د محبوب علیه السلام د عاشق تذکرې نن هم په چمکني شریف کې کېږي. ځکه ما ویل لږ څه کم دی لږ بریک ونیسئ. تاسو دا وایئ چې د حضور د غلامانو دا جذبه به مونږ ختمه کړو. ما ته چا وی لیست جوړ شوی دی او قائدین دې ځل شورا راکین ګیرئ او هغې وایي چې دې د قادیانیت خلاف میدان عمل کې دي او مونږ ته ماحول خرابوي. ما وی بچې دا خو شکر وباسه چې لبیک پاکستان کې د دې ټول وطن قرض ادا کوي. دا د حضور په نوم آزاد شوي وطن کې روزانه په بنیاد قادیانان پروموټ کېږي. د حضور زړه ته به تکلیف رسي که به نه رسي؟ او لږ په ایمان ووایه چې په کله قادیانان په تکلیف کې وي حضور به خوشحاله وي که به نه خوشحاله؟ الحمدلله مې لبیک هغه دی چې د دې نه قادیانان په اور کې ولاړ دي او چې قادیانان په اور کې دي نو د هغې یاران به په اور کې ولاړ دي او د هغې د یارانو درد به وي نو دا درد به موږ سیوا کوو او ورځ په ورځ به وله سیوا کوو انشاءالله. مونږ دې نه وروسته خو نه یو نو ما ته ویل لیست دی جاري شوی دی او دا چل به وشي او دا چل به وشي مونږ تیار یو. مونږ د خپل محبوب علیه السلام دپاره همه وخت تیار یو او چې کله دی وایي ګرفتاري دې وکړي، چې کله دی وایي جیل ته هم دې واستوي، چې کله دی وایي په تختیدار باندې دې مونږ وخېجئ. خو یاد ساتئ بیا هم عقیده دا ده، بیا هم نعره دا ده چې انشاءالله زمونږ د وجود د وینو د ساس کې نه هم دا اوازونه خېږي چې تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. مونږ د لبیک نعره رسمي نه ده والې. د لبیک چې کومه معنا ده ولب لک البابین، بیا د دې ترجمه ده چې اقیم لخدمتک وامتثال امرک لا ابرح عن مکانی اقامتا کثیرتا متتالیه. یا رسول الله زه ستا د خدمت دپاره ولاړ یم او په هر ساعت کې ولاړ یم او یا رسول الله ستا د حکم تابعداري د ژوند په هر سکنډ کې کوم او یا رسول الله داسې ولاړ یم چې لا ابرح عن مکانی، قربان درنه شم چې د خپل موقف نه مې د دنیا یو طاقت یو انچ هم نشي رسته کولی. پوهېږې دې باندې او داسې ولاړ یم چې همیشه به ولاړ یم د خپل مال د خپل جان د خپل اولاد د قربانۍ سره به ولاړ یم او دا هم درته وایم چې زړه ښکته پورته نه کوي. د دنیا دا ټول طاقتونه اوس موږ ته الله پاک وښودل. ټوله دنیا وی د اسرائیلو دفاع داسې ده
او ماشومانو ته په سکولونو کې د ټوپکانو چلونه ښایي او د بمونو چلونه ورته ښایي او داسې دفاعي نظام دی او داسې دفاعي سیستم دی. ورشه د حماس مجاهدین پې ورغلل، نن د نرو ګذر خطا دی. ټول نظام یې تس نس شوی دی، ټول ډیفنس لګیا دي، مشران کشران په ایرپورټو کې تختی. دا د حضور سره د حماس تنې تنها ولاړ دی، بالکل تنې تنها. ټوله دنیا د اسرائیلو په طرف ته، امت مسلمه ټول د اسرائیلو په طرف باندې ولاړ دی. او بیا کفار خواسم د هغې په حق کې دي، اقوام متحده خواسم د هغې په حق کې دي، ټول ولاړ دي. دا مجاهدین تنې تنها ولاړ دي، د شپې او د ورځې د بمونو مقابله کوي. خو هغې وایي چې راشه چې په ذلت کې مرګي، نو د هغې نه دا ښه خبره ده چې د حضور د دین دپاره په عزت کې زموږ وجود ټوکړي ټوکړي شي. ورشه هغه یوې جذبې په ټول امت مسلمه باندې یو عجیبه د کیفیت راوسته. ټول کفر کو ته په خوله باندې حیران پاتې دی. ما د انډیا د یو میډیا رپورټ کته، هغې وایي چې عجیبه خبره ده، دومره لوی اسرائیلي طاقت هغه د جنګ مجاهدینو د هغې په هغه ایماني قوت مخې ته بالکل ریز مریز دی، بالکل لاړ دي او په هغې سره د خپل ځانونو غم دی. ما وایي دا به موږ ته مرد کلندر وي چې اسلام خپل طاقت لري، اسلام خپل طاقت لري، اسلام خپل قوت لري. د اسلام په قوت چې څوک میدان ته راغلي دي، د زمانې هر څه الله د هغې مخې له ټوکړې ټوکړې. ځکه عزتمندو د اسلام خپل قوت دی، او اسلام کم قوت دی چې مجاهد کله د الله د رضا دپاره وځي میدان ته، نو هغه وایي چې خدایه نن به کومه ګولۍ داسې وي، نن به کوم بم داسې وي چې ستا د رضا دپاره هغه زما مقدر شي او ستا د رضا دپاره ما ته مرګ د شهادت میلو شي. هغه یهود چې هغه ډېر حریص دي په ژوند باندې، او هغې وایي چې زموږ د ژوند دا مزې د ختمې نه شي، نو هغې بیا جنګ کولی شي. هغه چې هغې د ژوند دپاره جنګېږي، نو هغې جنګ کولی شي. عزتمندو چې څوک د مرګ دپاره جنګېږي، جنګ هغې کولی شي، میدان هغې فتح کولی شي. طلحه چې دا ملعون کذاب و، ده د خپلو حواریینو نه تپوس وکړ، یاره دا څه وجه ده چې امت مسلم په د حضور علیه السلام غلامان په کم تعداد کې وي او په کم تعداد باندې راشي او زموږ د غټو نه غټو له شکست ورکړي. نو ده ته په جواب کې وویلي شو چې موږ د داسې خلکو سره جنګ دی، لیس منا رجل الا وهو يحب ان يموت صاحبه قبله وانا لنلقى قوما كلهم يحب ان يموت قبل صاحبه. موږ کې یو قسم داسې نشته چې هغه دا خوښوي چې نن ماله مرګ راشي. هر سړی خپل ملګري مخې ته کوي که چېرته ګولۍ راځي چې دی ولګي خو زه بچ شم، خیر دی چې دی ولګي زه بچ شم، دی د مخکې صف ته لاړ شي چې زه شاته یم، ګولۍ چې لګي چې په ده باندې ولګي. وایي چې زمونږ د چا سره جګړه ده او زمونږ د چا سره جنګ دی، نو په هغې کې یو هم داسې نشته چې هغه دا وایي چې نن د زما نه وړاندې زما ملګري له مرګ راشي. هغه خپل ملګري رستو کوي او خپله سینه را وړاندې کوي چې هی کاش نن به کومه داسې ګولۍ وي چې الله پاک په دې لاره کې ما ته شهادت نصیب کړي. نو چې کله یو انسان د مرګ سره مینه ساتي، سیدنا خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنہ مبارک سکای د وخت سپر پاور ځان ته وایي، هغې ته خط لیکي او خط کې ورته دا وایي، ورته فرمایي من خالد ابن الولید الى رستم و مهران و ملأ الفارس والسلام على من اتبع الهدى اما بعد فانا ندعوكم الى الاسلام فان ابيتم فاتوا الجزيه عن يد وانتم صاغرون وان ابيتم فان معنا قوما يحبون الموت كما يحب العاجم الخمرا. ودا خط د حضرت سیدنا خالد ابن ولید د طرفنا او د وخت سپر پاور چې ځان ته وي هغې ته خط لیکي، وی اول اسلام کې داخل شئ، که اسلام کې نه داخلېږئ نو جزیه او ټیکس ورکئ، که جزیه او ټیکس هم نه ورکوئ نو بیا یاد وساتئ ستاسو جنګ د حضور د هغې غلامانو سره دی، د محمد عربي صلی الله علیه و آله وسلم د هغې غلامانو سره دی چې دومره مینه ستاسو د شرابو د څښلو سره نشته لکه کومه مینه چې زموږ د حضور په دین باندې د سر د کټ کولو سره ده. ځکه عزتمند عاشق صادق ځکه فرمایي کله په مالو سر یریږي چې ایمان لري څوک. زما ګورې طبیعت یقین وکړه نن د بیان بالکل نه دی، زه صرف د بلال حاجي صاحب دي، د زیارت ګل حاجي صاحب دي، د دې دا مینه ده، د دې دا محبت دی
او ناجی صاحب دی چونکہ بمونگ ډیر ګران دی په دې میشن کې مونږ سره دم قدم او یو شانته الحمدلله ډیر د زړه نه لبیک ویلې دی. الله پاک دې ټول خاندان لا د دنیا او د آخرت خیر ورکړي. او بیا چمکني شریف چې دی یو په نسبت ډیر لوی دی، ډیر عظیم نسبت دی. ستا د درګه د عیان واړه بادشاهان دي. دغه عظیم پهلوان چې د چا د خاطر د کلي د نوم سره خلک شریف وایي، چمکني شریف پوهېږئ پې هغې عظیم هستی نسبت دی. بیا الحمدلله زمونږ د عقیدې پکې شکر دی او ډېر ښکلی کار شروع دی. الله پاک دې د ټولو دوستانو له ډېر عزتونه خوشحالۍ د دواړو جهانو ورکړي. چونکې دی ډېر په اخلاص سره او ډېر په محبت باندې په خپل کور کې دا پروګرام کوي، سالانه پروګرام کوي. الله پاک دې د دې په خاطر دوی له ډېرې خوشحالۍ ورکړي. او رب العزت دې دا څومره ملګري دوستان چې دومره په مینه باندې، دومره په محبت باندې، دومره په جذبه باندې دلته راغلي دي، الله پاک دې د ټولو د حاضري قبول او منظوره کړي. زه خبرې به مختصر کوم خو ستاسو توجه به مکمل طور باندې غواړم. عاشق صادق چې کله 1930 کې لاندې را روان دی د غره نه او 900 انګریزان یې مردار کړي دي. څومره؟ 900. د انګریزانو علاج چې کوم دی هغه صرف اور صرف جهاد دی، هغه صرف اور صرف جهاد دی. او چې کله مسلمان د جهاد علم پورته کو تاسو یقین وکړئ دا نه ده چې مسلمان سره به اسباب ډېري. حضرت ثوبان رضی الله تعالی عنہ مبارک فرمایي و یو ځل زه د حضور په دربار کې ناست وم، نه جانان مبارک وفرمایل چې آخري وخت کې به دا ټول قومونه دا به په تاسو باندې داسې راغونډ شي لکه اوږي چې پلیټ باندې څنګه راغونډېږي. کما تدعا الاکلة الی قصتها، لکه څنګه چې هغې یو بل ته اوازونه کوي راځئ هلکه پنډه لګېدلې ده او خلک رامنډه کړي په دې خوراک باندې. کتلې به مې که نه په دې ودونو کې چې دا یوې پورې ښه مزېدار وږي کي او بیا د هغې نه پس چې کوم دی ورته وایي راځئ پې نو بس یو غوبل جوړ شي، نه هغه سړی دی چې بس هغه چېرته ځان رسوي او غورې ته کښېني. دقه رنګې به یو بل ته وایي راځئ پې. دا چا باندې؟ مسلمانانو باندې. صحابي تپوس کوي ومن قلت نحن یومئذ یا رسول الله، په دغه ورځ باندې به مونږ کم یو، د هغې وجه وایي یعنې مونږ په تعداد کې کم یو، نو د تعداد د کموالي د وجې نه به دا کفار په مونږ باندې داسې راغونډ شي. جانان مبارک ورته فرمایي لا بل انتم یومئذ کثیر، په دغې ورځو کې خو به ستاسو تعداد ډېر زیات وي. یو نیم ارب نه به زیات یې، پوهېږئ دې باندې یو نیم ارب نه به زیات یې، خو موټ اسرائیلو به راګیر کړی یې. وجه به څه وي؟ جانان مبارک ورته فرمایي چې تاسو ته به د وهن بیماري ولګي. څه بیماری به ولګي؟ د وهن بیماری. وهن نه وهن بیماری به ولګي. صحابه تپوس کوي یا رسول الله ومل وهن یا رسول الله، وهن څه ته وایي؟ جانان مبارک ورته فرمایي حب الدنیا و کراهیت الموت. وهن داسې بیماری ده چې انسان ته به د دنیا محبت ولګي او د مرګ به یریږي. نو چې کله محبت د دنیا شي او د مرګ نه لرې لرې تښتي نو بیا چېرته دی د جهاد نوم په زبان باندې اغوستی شي. بیا به دی وایي چې نه په جهاد کې خو ګولۍ چلیږي، په جهاد کې خو بارود چلیږي، په جهاد کې خو ډېرې زیاتې سختۍ وي او په هغې کې خو مرګي. او لہذا زمونږ خو بچي دي، زمونږ خو ماشومان دي، زما خو مارکیټونه دي، زما خو مالونه دي، زما د کاروبار به څه کېږي، زما د مال و متاع به څه کېږي، زه خو به د خپلو بچو له بنګلې جوړوم، زه خو به دې شته کوم. لہذا دې به د اسلام د دفاع نه بیا وروسته کېږي. د څه په وجه باندې؟ د دې دوه مینو په وجه باندې چې یو ته ویلی شي حب الدنیا او دویم ته ویلی شي وکراهیت الموت. په ایمان درته وایم قربان زما د جانان د شان نشمه. الله پاک هغه علم او پوهه ورکړې ده او الله کریم جل جلاله هغه مقام ورکړی دی. یو بیماری به 1400 کاله پس په امت کې پیښیږي. قربان زما د جانان د علم نشم چې جانان خبر 1400 کاله وړاندې ورکړی دی. دا اقوام متحده څه شی دی؟ دا همدغه څیز دی. پوهېږئ دې باندې چې دوی ټول خلک راجمع کي. امریکې ته دا ښکاره نه شو، امریکې ته دا ښکاره نه شو چې روزانه د فلسطین ماشوم بچې هغه لګیا دی په بارودو کې سېزلې کېږي، په غزا باندې حملې کېږي. هغې ته دا ښکاره نه شو خو چې یو ورځ صرف د فلسطین مسلمانانو خپل بدل اغستو دپاره کاروایي وکړه نو په ټوله دنیا کې هلچل دی چې دا اسرائیلو سره ظلم کېږي او دا داسې کېږي او دا داسې کېږي. ما وې تا ته د فلسطین د مسلمانانو وینې ښکاره نه شوې، عزتمندو ښکاري ورته نه، ځکه هغوی خو زموږ ستا خلاف ټول راغونډوي یو بل چې راځئ د مسلمانانو وینې دي موږ وږي یو چې دا وڅښو
खजानान ने सहाबा तपोस के कुर्बान तादाद के बकम यू या बरा सर असबाब नहीं मदीने मुनव्वरे करीम आका और फरमाई न तादाद की बड़े ज्यादा है वो बीमारी बदर तदवहन लगी चिदवहन बीमारी द हुब्ब दुनिया व कराहियतुल मौत मकसद बम सिर्फ और सिर्फ दुनिया जोड़ा सी ईमान राता हुआ है द पाकिस्तान टोल पॉलिसी पदे वक्त द दुनिया ना गिर चा फिर तावेगी गलत आवेगी तरो सपोरे दे बेजमीर कौम दे बेहिस हुक्मरानानो लाद फलस्तीन पे हक के तरो सपोरे तकड़ा बयान कदर न देवर करे नूर खुदामुं द दीन आसिन दाता में निष्ठा जिदी बदाओ के सिर्फ बयान कदर न देवर करे जियो तकड़ा बयान देवर करे वे जिदा इजराइल जुल्म कई तरो सपोरे द जुल्म बयान हमला निष्ठा जे दोमरा हुई जका ले इशारे न दी मिलो शवे जे इशारा को मिलो शी जे हम बकम तरफ दयो बल्कि उल्टा लग याद दागीद और तस्लीम वालो खबर शुरू दी अरब ममालिक को के नागीद तस्लीम वालो खबर शुरू हुए जानान मुबारक साहबो त फरमाई के तादाद बमुडीर वी वो सिर्फ वजह बदावी कि हुब्ब दुनिया व कराहियतुल मौत द मर्ग न बलरी तख्ते से चलो शो का मैदान तरा हुआ तमान हो मैदान के हो मर्ग दे न सैयदना खालिद इब्न वलीद दे जवाब हम करे दे फरमाई का मर्ग सिर्फ वो मैदान के मिलावे दे न खालिद इब्न वलीद द पकोर के न रख ले अल जिहाद लब्बैक लब्बैक अल जिहाद लब्बैक वो मैदान जिहाद के मिलावे दे न हजरत खालिद इब्न वलीद लच कल मर्ग रागे न द मुबारक उजड़ल अब जड़ा जड़ा के वो फरमाए लकीत कज़ा व कज़ा ज़हफ़न फमा फी जसदी शिब्रुन इल्ला व फीहि दरबतुन बिसैफिन व तानतुन बिरुमहिन और रिमयतन बिसहमिन विज़दे दे मारिका की शरीक शवे मादे की शरीक शवे मादे की शरीक शवे मा दमाद जानान मुबारक वजूद के जिस्म रमारे की वी टोलू की शरीक शवे मा हत्ता जब वजूद की में यो लेश ज़्यादा से पाते नशो जे पागे वाने द तुरी ज़ख़म नवी पागे वाने द नेज़े ज़ख़म नवी पागे वाने द गशी ज़ख़म नवी वनन चे माल मर्ग राजी न मर्ग राला पखपल बिस्तर बांध राजी पखपल कोर के राजी न वे जड़ल द शहादत प तमन्ना बांधे वे जड़ल और दागे नफस पैगाम वर्को वे फरमाए फला नाम तायुनुल जुबना इधर टोल दुनिया बस दिलान वाला पैगाम वर्कोम चिस्तर के पटे न के गोरी मर्ग चे दे नुदा पकोर के मराजी स्तर के पटे न कहे मर्द बीमारे द हालत नमराजी वकत द दे न रुस्तो शुद इस्लाम द पारा चना ना कमा द फलस्तीन पे हक की आवाज पोर तक न मा बा अमेरिका ओली और या बा माल दा चलुशी माल दाउशी नो आगा मर्ग ताला पखपल कोर के मराजी क बच के देश वे नो परवेज मुशर्रफ बचवे वे चे चाखपल टोल मुसलमानानो द इज्जत सौदा उकड़ा दागी द नामोस सौदा उकड़ा और दे चे कमले कुफार होता वा लकड़ल और वे द खपल गावंडी हेवाज वे ना दी बमा सरदा के उदा चल बहु की या दे जन अतिया जरफ लेटू न पास हेदल अखपल गावंडी मुल्क बांधे आगा लाड़ लगी भी बम्बारे उकड़े दस तैयारी ना चना न चढ़ता गई पर मां बांधे हमला उनकी कि जबत शमा न बच के दो वाला को इसो कम नदी वो जमाद दिन जमाद जानान द दिन पर दिफा के मड़वे फजात द खुले कसम जिस्ता द कबर खौरे वम खलको कुलवले स्ता नुम खलको पादा एहतराम मान लिया गस्ता न मर खुदा से मरागी वो पता से हालत के मर मरशवे चिटोल पाकिस्तान दरबान लानत वे पता से हालत के मरशवे जिस्ताद जनाजे द कटु जतो वल द पारम सुकनो कता जमाद जानान द दिन द पारा कुर्बाने वरकले वे वल्लाह चनंद शरफ न घर पोरे बा स्ता चर्ची वे ऊपर तरफ बांधे ऊपर जुबान बांधे बस्ता से फतो न या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह आशिक सादिक रवान दे वसवा अंग्रेजाने गुरदार कड़ी दी और बिया पदे अंग्रेजानो न तुमरा माल गनीमत पाते दे च मुजाहिदीन दरोड़ो न अजज़ और तारीख मगर तारीख दे जे और वसी बहुत ने अकीदत के और मोहब्बत के नदी निकले बल्कि कम द पाकिस्तान व अक वक्त के भी अंग्रेजानो कम मुखबिरानो आगे मुखबिरानो यो यो सेकंड बरा ओडले दे वगी निकले जो वस अंग्रेजान मुर्दार शु पयो जाके और मुजाहिदीन इस्लाम सर तुमरा माल गनीमतो च दरोड़ो ने अजज़ो अवाश के सादिक तक का वक्त के पास बांधे नास्तो और ये खबर मान अक्सर ही रहेगी 11 तमलगिरी वही जिदापा के तैयार का बाबाजी मुबारक सर देव अंग्रेज सरो पलास के सुभान अल्लाह।
او خپل مرشد پاک مجاهد اعظم حضرت فضل واحد بابا جی سے د تورنګو په قدمونو کې داسې وګرځا سبحان الله ته وی قربان دادا هغه جرنیل سر دې چې چا مسلمانانو پورې ډېر ټوکی کولې او وی به چې دا مسلمانان سیده یو پیاز سره روټه خوري راځي چې زدلا داسې درس درکم داسې صدل درکم چې دنیا ما باد شي تاسو لستاسو نبی عیاذ بالله وی صدر کړی دي چې تاسو لګیاي دا په محبت کې وی قربان دادا ګستاخ سر دې نو هغه مجاهدو مجاهد پیرو هغه مبارکم چې کوم دی معمر وړیر یعنی د بوډاواله عمر او جذبه ځوان وا مجاهد ته وی چې لکه ټوپک راکا ټوپک ته واغستا او بل مجاهد ته وی چې ورشه د سر مخامخ کېده زلګه خپل نخه ګورم چې اوسم زمانہ کاغه صدق نه نیوی ځان تکي خو د دې ځنه بیٹه د کولې هغه وشتم عزت مند زموږ خلاف د څه نفرت کړی د انګريز نه په دې انداز باندې نفرت کړی دی د اتوار په ورځ باندې بعد هریپور جیل ته د جیل سپرینټ راته د جیلیانو ته وی چې تاسو رات کړی او بیړې به مونږه پرانیزو خو تاسو به زمونږ سر ته سلام کوئ وی د اتوار ورځ ته به د جیل ټول کې دیان خوشاله چې نن به زمونږ اتکړی کولاویږي نو چې اتکړی کولاو شي نو سدي خو یو سلوټ دیو به ورته او بیا به ټول ورځ مزه کو ګرځو به کولاو به ګرځي ګو لاسونو ته اتکړی نه خو ته به بیړې نه وی د اتوار په ورځ باندې بم د हरिपुर د जेल په चकै کې حاجی محمد امین عاشق صادق رحمت الله تعالی علیه په خپل زنجیرونو اتکړو کې بند پروتو خپل ملګرو ورته وی چې صاحب د ځان سره زیاتې کې یو ورځ وی خپې پکې کولاوه خپې به کولاوي کې بیمار بشي ته یو شانته دی کې پروت څه چلو شو خو انګريز ته معمولی غونډه لاس چتول دي او بیا ټول ورځ مزید ټول ورځ کولاو ګرځا نیکه مبارک ورته جلال کې راغی ورته وی بدبخت دا تاسو سوای دا تاسو یې چې تاسو سلوټ کوي او بیا د خپل بیړو په لاولو د پاره دا خو زما 3 کال قید دی چې 3000 کال قید وي زما د عمر په دې جیل کې تیر شي خو زه به د حضور د دین دشمن ته چره لاس موجت نشي Ya Rasul Allah,